نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله وقال تعالى في مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو وروڼو د الله رب العزت ډیر لوی فضل او احسان دی چې هغه انسانانو ته د هغې د رهنمایۍ دپاره یو لوی قانون د قرآن او د سنت په شکل کې را نازل کړی دی اور انسانانو ته بار بار د دې خبرې تنبیه ورکړی ده چې که د الله په دین معامل ونه کو قرآن او حدیث میں د خپل ژوند قانون ونه ګرځو او قرآن و حدیث مو اولی طور باندې او نه منو نو ستاسو به همیشه د پاره جړاوي فریاد بوي اور د نجات لار بس تاسو بند شي نو عرض داده چې دا څومره څه الله رب العزت کړي دي دا یې د دې دپاره کړي دي چې دا د الله رب العزت هغه لوی رحم ته اشاره وکړي چې الله ډېر رحیم ذات دی او ډېر زیات په خپلو بندگانو باندې خفه کیږي لکه 1,40,000 انبیاء چې رالیږلي دي دا یې په دې خاطر رالیږلي دي نه کوي بس تا خراب دی دا یې په دې خاطر رالیږلي دي چې دا بندگان د الله دا د جهنم د اور نه بچ شي او دا جنت ته تللو والا جوړ شي لیکن بندگان هغې دپاره شیطان په هغې باندې مسلط دی اور د گمراهۍ اور د نارواو طرف ته رابلی خود دین دارے طرف ته نه رابلی دا غټه مسله ده د امت او اصل اختلاف ده چې شیطان را بلل کی جهنم طرف ته
او الله سبحانه و تعالی رابلی دا بندگان جنت طرف تا، لیکن دا بندگان پزان ندی پویا دی جہنم طرف تا روان دی او دا اللہ یاد اگر دی دا ظلون نو تیرے. موا دیکھی گوتے موا بس ہے مچی اڑا کنا ما تا گورا گوشو کنا تیس رئیسم نکی ایس چلنا دے بس دا شی حلتا دے تار دوم روگت دے چے زور نہ رسی. بہرحال عرض دا دے کہ دا اللہ رب العزت دے بندہ کنا بولے دا خارسا خراب ہوئے نا دورا خو سپت لگی چی سو لگی آدھی. نو د شیطان کار دادے چی جہنم طرف ترابلل کی اور اللہ رب العالمین یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ. اللہ سبحانہ وتعالی مونگ رابلی دے طرف تا چی مونگ معاف کی او خپلو بندگانو تا اللہ جنت ورکی دے دا پارے بار بار رابلی، لیکن بندگان دا اللہ سبحانہ وتعالی دا رحمت طرف تا ندی متوجہ اور دا اللہ دین تا ندی متوجہ. انن کے پکار دار چھ انسانان دا اللہ رب العزت تابعدار شی اور دین اسلام طرف تا متوجہ شی. دا لوی مفہوم دے، لوی اساس دے و لوی بنیاد دے دا اللہ دا دین پا حوالہ چھ بندگانو تا حاصل شی، چھ دا اللہ رحم، دا اللہ لوی او دا اللہ یووال دے خلق بزلونو کی او دا اللہ رحمت دمر وسیع دے چھ چا دا اللہ نا یرم کردے دا نو لوی گناہگار دے خو اللہ معاف کردے دے. بخاری و مسلم کی یو واقعہ نقل دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الانبیاء کے ذکر کرے دا. دا یو کفنچور واقعہ وا کفنکش چوتا ہوئی دا مڑو نبے کفنون پٹول طول عمر دا کار کرو اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی لم یعمل حسنتا قط جن کی چرتا نیک عمل نو کرے. ندی چکل مڑکیدن اخپل کور والتے ہوئے اذا مت فحرقونی کل چیزا مڑشم نو ما پور کے اس وزاوے بیا زمانا ایرا نیم پا ہوا کے والو زوے نصفی فی البر و نصفی فی البحر نیم ایسا میں پا ہوا کے والو زوے او دا نیم ایسا زما دریاب تولے اور وجہ دا اخول فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لا يعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمین. وہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگا پدی ذرات و پدی ارا قادر شو او دا ایری امرا جمع کڑیوی اللہ بمال دا سے عذاب را کے جدا سے عذاب بیچار نہیں ور کڑے زکو ایمان نیکی ندا کڑے ما طول عمر پا گناہنو کی تیر کڑے دے اور دغرنگ ما دا کفنونو غلا کړي دا اللہ تا دا اللہ قانون تا بغاڑا نہ دے ہے بس اسے اسلام میں قبول کړي دے نور میں ہیس عمل نہ دے کړي. علماء ذکر کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم وی کل چرا سڑے مڑشو نو دا کور و خاندان اغیرال دے اس وزو نیمئی سے پاوا کے والو زولا غیرہ او نیم ایرے سمندر توشتا نو فجمع اللہ ما فیہ اللہ رب العالمین دا طول ایرہ را جمع کڑا و دا دین بیا دقا سے انسان جوڑ کو اس دا برزخی امور دی.
برزخ باندې الله پوهیږي. ثم قال لما فعلت هذا، الله ته سره د علم تپوس کې یې زما بندا وای دا دې ولې داسې اډر کړو، ولې دې ځانو سوځاو، د سوځولو حکم دې ولې کړو اهل عیال ته، ولې دې ویلو چې نیمه حصہ مې په سمندر کې والو زوی او نیمه حصہ مې په هوا کې والو زوی، دا دې ولې کړو؟ هغه ورته وی اے الله رب العزت من خشیتک یا رب، الله دا مې ستا د یری د وجې نه کړو، الله یریدمه چې ټول عمر مې ستا نافرمانۍ کړې دي، رب ستا یره په ما باندې دومره غالبه وه، الله ستا هغه لوی شان په ما دومره غالب و، ما وی چې ای الله که دغسې روغ په لاسو درلم یا رب العالمین ما ته پته وه چې ډېر زیات سخت عذاب به راله راکې، ستا د یرې نه مې کړي دي، انت اعلم، الله ته ښه پوهې چې زما زړه کې بل څه نه و، بدقه یره مې وه چې د عذاب نه که په دې طریقه بچ شم هم به ډېره لویه کامیابي، ځکه مې داسې کړي دي. الله رب العالمین فرمایي کله چې د دا یره مخې ته کړه نو الله حکم وکړو فغفر الله له، الله هغه معاف کړو چې ستا زړه کې د الله نه دومره یره ده، دا یره هم د الله یو حق و چې تا ته وکړه، الله د دې د وجې د خپل رحمت دروازې په تا کلاو کړې او ته یې معاف کړې. نو عرض دا دی نن مسلمانان د الله د یرې نه هم د ګناه نه منع نه شو، که ډېر بد عمل خو د الله یره خو زړه ته راوله که نه، دروغ مسلمان کوي د الله یره پکې نشته، شرک مسلمان کوي د الله یره مخې ته رانله، بدعات کوي د الله یره مخې ته رانله، قتل و قتال و ظلمونه نن مسلمان کوي خو د الله یره د مسلمان مخې ته رانله، د الله دا یرم چې زړه ته راله الله په دې بخشش کوي. نو عرض دا دی چې مسلمان د ده زړه کې به د خپل رب یره وي، خپل رب به دې په ځان باندې حاضر ساتي او ده ته به دا پته وي چې الله رب العزت یو ذات دی، هغه ما ویني، هغه زما خبرې اوري، که هغې رب زه راټینګ کړم ما له به داسې عذاب راکړي چې زه به ترنه خلاص نه شم. نو کله چې دا سوچ په انسان باندې سور وي بیا به انسان ناروا ونکي، او دا علی چې د مسلمان په زړه کې اولنۍ خبره دا ده چې د زړه کې د الله یری، او د الله یری چې نو الله او د الله رسول به حاکم ګڼي. دا وګورئ ننني مسلمانان او علما طبقه واورئ، هغه وایي چې زما منم او من و عن منم زه علمای دیوبند منم، وایي که ټوله دنیا یو خوایي خو علمای دیوبند به زه منم. دې ته د ګمراهۍ خبرې وایي. الله ته مکلف کړی ده صحیح اطیع الله و اطیع الرسول، د الله او د الله د رسول به منې، د یو پارټۍ، د یو پیر، د یو امام، د یو جماعت، د یو نظریه، د یو استاذ، د یو کتاب ته نه پابند کړي. اطیع الله و اطیع الرسول، د الله او د الله د رسول منل دي، حرف آخر د الله خبره ده او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده. خو خلکو خپل ائمه، خپل استادان، خپل نظریات، خپل جماعتونه دا د الله او د الله د رسول د پاسه حاکمان کړي دي. او قرآن فرمای فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. الله فرمای چې دی خلکو په خپل اختلافات او مسائلو کې، عقایدو کې، تمام جن کې تن فیصله کنو هر په آخر نه ګرځولې. نو فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد مصطفی ستا پر رب می دې قسم وي دا خلق تر هغې پورې کامل مؤمنان دینه. الله او د الله د رسول به آخر ګرځي، دا نه چې که ټوله دنیا یو خواهي. مطلب دا که د الله او د الله د رسول هر څه وي خو زه به د خپل استاد، د خپل تنظیم او خپل پارټۍ او د خپل امام منم. دا خبر د قرآن او د حدیث خلاف ده.
دا یو الله او د الله رسول له صلی الله علیه وسلم چې د هغې هر خبره منلی شي. امام مالک رحمت الله علیه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته ګوته ونیسله، وی فرمایل کل احد یؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلی الله علیه وسلم یا الا من صاحب هذا القبر صلی الله علیه وسلم. وی د هر سړی به ځنې خبره اخلي او ځنې به یې پرېږدي. د الله د پیغمبر قبر مبارک ته اشاره وکړه، صرف دا قبر والا دی رسول الله علیه السلام چې د ده به هره خبره اخلي. د دیوبند عالمانو خو په ډیرو عبارتونو کې تعارض دی، خپلو کې متضاد دي، د یو نظریه ده د بل بله ده. نو چې کله یو شي کې متعارض څیزونه شته، تعارض شته، نو من و عن هغه قابل اتباع او واجب الاتباع څنګه کیدی شي؟ نو عرض دا دی چې پیغمبر علیه السلام خبره دا به حرف آخر ګرځي. او زه وایم افسوس د نن په علماو باندې کدی داسې فخر سره وی کنه چې ټوله دنیا یو طرف ته شي، خو الله او د الله رسول بل طرف ته، تمامه دنیا قربان، زه به الله او د الله رسول اخلم. دا به څومره د فخر خبره وه. الټه وی چې که ټوله دنیا یو طرف ته شي خو زما کابر بل طرف ته شي، زه به خپله کابر اخلم. دې ته وی شرک فی المحبت، دې ته وی اکابر پرستی، احترام الاکابر دې ته نه وی. او قرآن د داسې خلکو نه ګیله کوي، ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضې خلکو مخلوق کې خدایان جوړ کړي دي، الهه یې جوړ کړي دي. یحبونهم کحب الله، داسې مینه د بندگانو سره کوي لکه کومه مینه چې الله سره پکار ده. نو عرض دا دی چې زموږ ستاسو زړونه په دې خبره باندې وتړلی شي چې واجب الاتباع هغه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم. بیا به معاشره سم شي، بیا به زموږ ستاسو اعمال الله سبحانه وتعالی قبلی. خو چې کله موږ د الله او د الله د رسول احکاماتو ته پوره تابعدار شوي نه یو، پوره مو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احکاماتو ته غاړه نه ده ایښې، هغومره زموږ اعمال الله قبلی نه. ګوره که یو سړي سره شناختی کارډ برابر دی، سروس کارډ ورسره دی، خو صرف لباس د خپل حکومت د ډیوټۍ خلاف دی، هغه سروس هغه ملازم هغه حکومت قبلی نه قبلی، ستا لباس خراب دی. نو چې ته د الله او د الله د پیغمبر ټولې طریقې ته تابع شوی نه، نو الله او د الله رسول به ستا عمل څه قبول کړي؟ دې وجه نه خپل ځان د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د طریقې مکمل تابعدار جوړول دي. ځکه بیا د الله رب العالمین رحم ډیر زیات دی، کرم د الله ډیر لوی دی. خو د الله رحم او د الله کرم علا دی چې کله بندگان په الله رب العالمین باندې غیرت کوي. د الله سبحانه وتعالی دومره لوی رحم دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل په لار باندې تیرېدو، بخاري او مسلم کې هم دا واقعه نقل ده، ترمذي کې هم په نورو الفاظو سره نقل ده. پیغمبر علیه السلام چې کله په لار باندې تیریږي، یو زنانه د خیمې لګولې ده او اور بلی اور له پوکې ورکوي، خو دې زنانه سره په غېږ کې ماشوم د زوی دی ورسره. نو کله چې دا زنانه د اور له پوکې ورکوي، نو دا ماشوم داسې شاته کی چې د اور دا لوګي د اور دا تف دا ماشوم اونس وزي. پیغمبر علیه السلام ورته وکتل، صحابه کرام ورته وکتل. د الله پیغمبر صحابو ته فرمای تاسو ولیدل څه مو محسوس کړل؟ هغې ورته وایي ای د الله پیغمبره، مونږ خو دا محسوس کړل چې دا مور د دې بچي دومره خیال ساتي چې د اور ته نه نږدې کوي. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای الله ارحم بعباده من الام بولدها. وای دا مور په دې بچی دومره نه د ماینه څومره چې په الله ماین دی. یعنی الله رب العالمین په دې بچی باندې په دې خپلو بندگانو د اویاو میندو نه زیات مهربان دی. د الله ظلم نه کوي، الله زیاتی نه کوي، خدا بندگان دا خو به جهنم ته ځکه غورځوي.
چې دی د الله سبحانه و تعالی نافرمانی کړی دي، الله سره شرک کړی دی، الله سره نور خلق شریکان کړی دی، په دې وجه به الله رب العزت جهنم ته ورځي. نو عرض دا دی چې د الله رب العالمین یرا د الله رحم دا د مسلمانانو په دې زړونو باندې ورشي، او کله چې د الله یرا په دې زړونو کې کېناستا دې سره به الله رب العالمین دیو ته معافي کوي. نن د مسلمان په زړه کې د الله یره نشته، دا ډېر لوی غیب دی. چې کومه یره د الله نه پکار ده هغه یره د مسلمان په زړه کې شته نه. بل روایت کې راځي، دا واقعا امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کړی ده، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه نقل کړی ده. هغه وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لار باندې روان دی، چې وای قتل نو یو خیمه لګېدلې ده او د هغې نه بهر یو زنانه ده، هغه اور بلی، خو چې کله دا اور بلی اور له پوکې ورکوي نو په غېږ کې ورسره ماشوم دی، د خپل ماشوم داسې رستو کی بیا هغه اور له پوکې ورکي. بار بار دا عمل وکړو دې دپاره چې د ماشوم ته د اور تپ ونه رسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ودرېدو، صحابه ورسره دي. نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، تاسو دا ښځه وینئ آیا دا به په دې خوشحاله شي چې دا خپل ماشوم اور ته واچوي؟ هغې ورته وایي نه د الله پیغمبره، هغې د اور تپ له نه ورکوي نو خپل ماشوم به اور ته څنګه واچوي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي دا خو د یوې مور مینه تاسو ولیده چې خپل ماشوم اور ته نه اچوي، د اور تپ له نه ورکوي، دا د مور مینه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي لله، په خپل رب مې دې قسمي، الله ارحم بعباده من الام بولدها، الله پر خپل بندگانو باندې د دې مور نه زیات مهربانه ده کومه مور چې بری ماشوم مهربانه ده. نو عرض دار چې الله ډېر مهربانه ذات دی، پر خپل بندگانو ډېر خپه کیږي. صحابه کرام خيار خلقو ورته یې د الله پیغمبره، نو چې الله په دې مور په دې ماشوم او په دې انسان د خپل مور نه زیات مهربان دی، نو دا مور خو د اور تپ له نه ورکوي، الله خو به د جهنم منځ ته ورولي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي آو د دې مور او د ماشوم په منځ کې دا محبت د دې دی چې دا ماشوم د خپل مور ته مور وي او پاک دامنه ښځه ورته وي. وای که چرته دا ماشوم د مور باندې الزام ولګوي چې ای مور زه د دې پلار نه یم پیدا د بل چا نه پیدا یم، وای دا مور به دې ماشوم ته خپل ماشوم ووایي؟ وی نه د الله پیغمبره مخ ته به مو نه ګوري، ورته به وایي چې ای ظالمه ما خو دا تور سر سپین کو، د حیا صادر مې په سر باندې پروتو، تا خو زما په سپینه لمن د بې عزتۍ تور داغ ولګاو، مخ ته به ونه ګوري. وی دا ولې؟ وی دا خو د بچی دی خپل مور سره غیر سړی حصہ دار وګڼو. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای الله هم د خپل بنده تر هغه جهنم ته نه اچوي چې دی بنده دغه الله سره بل حصہ دار ګڼلی نه. تا باندې چې مرض راغی او ته وایې چې ای د بغداد شاهي میرانه ما د نیولې لمنستانه او را رسېږه لویه ځوانه، دا تا رب سره مخلوق حصہ دار کو که حصہ دار دی نه کو؟ دی ته وایي شرک، چې دا د الله سره شریک کو نو مور ځان سره بل پلار شریک نه مني، رب ځان سره بل بنده څنګه شریک وګڼي؟ د شرک نه به ځان ساتي، چې شرک دی وکړو د الله د رحمت په تمه مه بیا دې ځای جهنم دی. ځکه کم ماشوم چې خپل مور له بل سړی خاوند جوړوي هغه مور داسې ماشوم نه برداشت کوي، نو د مور به څه غیرتي، د غیرت نډک ذات د عرش او پرچ مالک چې ته هغه ته وایې چې پیر بابا تا سره شریک دی، کاکا صاحب تا سره شریک دی، تروډیرې بابا تا سره شریک دی، هغه رب به دا برداشت کړي؟ ستا ځای به هم دقه جهنم وي.
دیو جن الله قرآن کے اعلان کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ فرمائی ہر سا معاف کوم خو ګوره شرک نه معاف کوم. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چاله چې وغواړم د شرک نه علاوه تمام گناهونه به معاف کم. الله نے څوک تپوس کولی شي، خو شرک د الله غیرت چیلنج کول دی، ځکه مشرک به همیشه په جهنم کې. اور د مشرک سزا اللہ قرآن کے فرمائے دا پبل ذے کے امنا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، چاچے اللہ سر شریک جوڑ کو من یشرک باللہ، کہ پیر دے اللہ سر شریک کو، کہ فقیر دے اللہ سر شریک کو، کہ جواندے دے اللہ سر شریک کو، کہ مڑ دے اللہ سر شریک کو، کہ قانون دے اللہ قانون سر شریک کو، کہ تنظیم پارٹی و جماعت دے اللہ سر شریک کو. من یشرک باللہ، چاچے اللہ سر شرک اکو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پا دباند جنت حرام کو، ومأواہ النار، او دد زید اسے دو مستقل وور دے. جنت پا مشرک حرام دے و ہمیشہ زی جہنم دے. نو عرض دارے چا اللہ ڈیر رحم کا ان کے ذات دے، پڑیر گناہنو بدر دا اللہ پردہ واچی، پڑیر گناہنو بدر اللہ دا معافی و دا عفو قلم راکا گی. پا دی شرط چا اللہ سر دے سوک شریک نہیں جوڑ کرے. دا زڑب دا مرگ نا مخ کے پاکول غواری، لمبے بسڑ پا دے مطمئن کے چا اللہ یو ذات دے اور دا سے ذات دے چھ دا غی اللہ سر سوک ہم پا دنیا کی شریک نشتا. چھ دا زڑ دے پاک کنو تا دا اللہ بندش فی اس با اللہ تا سر دا رحم معاملہ کی، ستا پا گناہنو با اللہ دا عفو قلم راکا گی. بیا ہم دا بندگانو دا حقوق و معاملہ گو ریڑے را سخت رہا. نن مسلمانانو سر دا غم نشتا، دا اللہ با دا تخپل حق معاف کی، خوچ پردے ٹانٹے دے را پٹکڑی اغد اب دا تسنگ معاف کی، یا خطا پردے حق والے دے، پردے پول دے والدہ، پردے عیسیٰ دا سرا، دا اللہ نہ معاف کی، دا با اللہ علا معاف کی چی آغا بندہ دے معاف کی. نو دا اللہ رب العزت رحم دا دمر زیاد دے چی دا بندگانو رحم دا آغی احاطہ نشی کولے. احیاء العلوم والدین کے باب الخوف والرجا کے یو بنی اسرائیل دا وقت یو واقعہ ذکر کرے دا. دا واقعات صرف دا عبرت دا پارے اکثر سندون دا دے کمزوری وی. اوی چې ابراہیم علیہ السلام پلار باندې روان دے او یو مجوسی دور عبادت چی کی، اغا ورطوئے اے ابراہیم دیر اوگی امال لگا روٹے راکا او لوگی پا مخ آغستو. ابراہیم علیہ السلام و تفرمائی روٹے دل در کوم خو کدا اللہ پا یوواری ایمان روڑے علا. اغوی چی یار در روٹے را پارا خوزخ پل دین نا پریدم، خپل باطل دین دا حق وی او دا قانون دے، ہر سڑے خپل باطل تا حق وی، زکو خو پہ کلک دے او جنگ پہ کی. اگر دیر دا لوگ پہ حالت کیو یو خواہ بل خواہ گرزیدو او گلی کولے چیزے یو سڑی تلالم ما تے روٹے طلب کڑا مالے روٹے رانا کڑا. نو پا دیر ٹکی دیر زیاد خپاو. او اللہ رب العالمین ام دا سے خلق و آواز دے روری. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی، اللہ فرمائی انا عند المنکسرت قلوبہم، اللہ وی زپا دے غمجن زلونو کے دن ناستے، یعنی زپا دے باندے نظر ساتم چا غمجن زلو نظر ازاکم. نو جبریل علیہ السلام راغے او ابراہیم علیہ السلام توئی یا ابراہیم لمت تطعم ہو، اے ابراہیم دی مجوسی لے دی خوراک ولی ورنکو، ولی دی دا مل مستیاو نکلا، دا تانا روٹے اوختا لوگی پا مخا غستے دے در پا در گرزی، دا روٹے دے ولی ورنکلا. اور توی اے دا اللہ رب العزت دا طرف نراتلون کے پرشتے دا اللہ رب العالمین دین تا غاڑا نکے خدا. اللہ فرمائی نحن من 70 سنتا نطعمه على کفره، او یا کالو شبتی کفر کئی خو بیام زول روٹے ورکوم، او یا اتیا کالا کے ما دا رزق نا انکار ندے کڑے، یو سکن لتا تا حوالے شتا دا من مستیان انکارو کو. زما باغی استا باغی خونو عرض دادے دا اللہ پا کافر ہم دمرا ترس رازی.
چې ابراهیم علیه السلام ورته روټه نه ورکړي نو الله جبرئیل علیه السلام را لیږي چې دا خو زیاته وشو د سره عرض داده بیا ورته الله فرمایي لو عذبته ليله ماذا كان عليك کله یو شپه خوراک ولتا ورکړې وس دنیا به ورانه شو ابراهیم علیه السلام زر لړو مجوسی ته आवाज وکړي یله دی خو راشه ا مجوسی مریان شو چې تر اوسه راټله موسره ته आवाज کی روټه راوړه ډېر خوراک راوړه هغه ته وی چې دا وخوره نو چې څنګه هغه خوراک وخوړ نو هغه مجوسی وته وی سناشنا کار دی او کاول دی ورټلم اوس دراله دومره ملمستیا وکړه هغه ورته وستانه بعد خو ما ته زما رب راټنه وکړه چې یو انسان تا نه روټه وغوښته او تا روټه ورنه کړه هغه ته ستاسو رب دومره رحیم دی ستاسو رب کې دومره لوی رحم دی چې د اویاو کالو نه زه د هغه مخالفت کوم هغه سره ور شریک کوم د ور عبادت کوم بیا هم ستاسو رب په ما دومره رحم وکړو فورا مسلمان شو کلمې ووې نو د الله رحم هغه دومره لوی دی دومره وسیع دی چې انسان تصور مو کې نو اسلام ته راځي خو د الله رحم د هغه چا دپاره دی چې الله ته تسلیم شي الله به زمونږ ګناهونه معاف کوي خو په شرط د دې چې زمونږ زړه کې هم د الله محبت او د الله یری الله دې زمونږ ستاسو په زړونو کې خپل محبت او خپل یره او خپل رضا پیدا کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين